چې بشیره شیخ ادریس سره د یو ځای مولا بوزه چې هلته د شاعر اسرار وینا یادوي نو څه کتون خلک هم ناست دي کتونکي به هم په کیمره باندې ګوري الله لا تاسو چې کوم انتخاب وکړو نو دغه راته هم موږ ډالۍ کوو ناست هم د شیخ ادریس صاحب په ځای کې یو د شیخ صاحب په ځای کې یو بشیر شیخ ادریس سره دې وای یو د الله بوزه بشیره شیخ ادریس سره دې یو د الله بوزه چې هلته د شاګر اسرار وینا یادوي چې هلته د شاګر اسرار وینا بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو سنگرخانې ما او نن را سره د خبرو لپاره د پښتونخوا هغه مداح رسول صلی الله علیه وسلم موجود دی شاعر هم دی د چا تعلق چې د مردان مایارو سره دی اسرار مایار صاحب د خپل خوږ او دردونکي اواز لپاره په ګرد پښتونخوا کې د پاکستان په هغه علاقو کې چې چېرته پښتو ویلی کېږي او د دنیا په هغه علاقو کې چې چېرته پښتون رسېدلی دی دغه غوږونو ته د اسرار مایار صاحب دغه نعتخواني رسېدلې ده د هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو مایار صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کومه د ټولو نه اول خو راته ده ووایئ چې نعتخواني د کوم وخت نه کوئ جزاک الله سنگر خان صاحب نعتخواني خو زموږ څه تقریبا ده 85 نه شروع شوې ده باضابطه شروع بیا په 88 کې کړې ده نعتخوانۍ سره سره اول خو به مونږ چې کم دی نو دا انقلابي نظمونه حمدونه دا به م لیکل او بیا نعتخوانۍ ته په 88 کې راغلي دي مایار صاحب سوال ذهن ته دا را پیدا کېږي چې انسان ورکوټی وي نو د هغه خیال دا وي چې یاره زه د کرکټ میدان ته لاړ شم زه بل میدان ته لاړ شم بل میدان ته لاړ شم ستاسو ذهن ته دا څنګه راغلی چې یاره زه د خپل ژوند د حضور مبارک د تعریف ته وقف کړم اصل کې جی نعتخواني دا یو فطرتي عمل دی او د انسان یو خاکه وي په ذهن کې زمونږ په ذهن کې به دا خاکه راتله چې یاره دا شعر څنګه ولیکو نو چې شعر و شاعري م شروع کړه نو بیا ما ته ډېرو استادانو اکثر ووي چې یاره که ته شعر و شاعري کوې نو په حمد پاک وکړه په نعت باندې وکړه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سیرت په صورت په حسن و جمال باندې لیکل کوه نو د هغې وخت نه بعد که نه په شعر و شاعرۍ کې ټول اقسام ما ته یاد دي او ټول مې لیکلي دي څومره چې د شعر و شاعرۍ صنفونه دي نو په هغې ټولو باندې ما لیکل کړي دي خو ډېر لیکل مې چې کوم دي نو په نعتخوانۍ او په حمد پاک راغلي دي بل دا ده چې ستاسو د اواز چې دی نو هغه ډېر زیات منفرد دی او بیا خصوصا تاسو چې کله دغه چغه وهئ نو د دې په شا باندې څه داسې راز دی هغه اصل کې دي چې ما کله نعتخواني شروع کوله نو زما زیات تر ریسرچ چې کوم دی نو د مولانا عبدالله صاحب نوخار یا د حاجي محمد امین صاحب فخر کشمیر د هغې په نعتونو باندې زما اولنی عبور او د هغې نعت ویل چې کوم دی د طرز نه او د وزن نه بغیر ویل کېږي نه نو د هغې لپاره به بیا مونږ کوشش کوو هغې له به ما هغه طرز برابرو هغه بغیر د چغې نه کېدی نه کي مونږ دغې ته د حاجي محمد امین صاحب د مولانا عبدالله صاحب نعتخوانۍ مجبور کړو چې هغې کې چغه والي کېږي مایار صاحب دا راته ووایئ چې ستاسو ما داسې څه ویډیو کلیپ اورېدو هغې کې تاسو څه ذکر کوئ چې یاره یو کس دی او شو کېږي داسې چې را په تاسو باندې حمله کوي خو هغه پس منظر جدا دی دا واقع چېرته کې راغلی و د حقیقت سره دا په جلاله کې یو محفل جوړ شوي چې هغې ما ته ووایي چې د شیرګړ د مولانا صاحب دی شاگردان یو ته راشه نو موږ ته به نعتخواني کوې هغه چې زه لاړم جلاله کې دا عام یو ځای او جومات و مدرسه نو هغې کې چې موږ نعتیه کلام شروع کړو
نو دغه وخت کې ما د مدینې منورې تذکره کوله چې تذکره مې کوله نو یو کس دی چې په هغه باندې وجد راغی خو ما ته ملګرو وي چې یاره دا مجذوب حال دی او د باندې دا څیز کېږي نو ما چې د مدینې منورې تذکره کوله نو په هغه دا حال طاری شو او هغې په منډه راغلل نو هغه زما اوږو باندې او پټکي باندې بیا ما نه ډېرو ملګرو تپوس وکړو چې یاره تا د ځان دفاع نه کوله نو بیا دفاع خو په هغه صورت کې کېږي چې یو سړی هغې ته ریلیکس وي او خپلې دفاع ته ولاړي ما خو دغه وخت کې د مدینې منورې او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره کوله او هغه چې په ما کله حمله کوله او راته هغه ویډیو کې د آواز هم راځي هغه وایي چې دا خدای حبیبه یا د خدای حبیب راغلی دی نو مې دفاع خو به ما په هغه صورت کې کوله چې هغه ما ته ویلي چې د خدای دشمنه هغه خو وی د خدای حبیب خو بیا راغی خو بهرحال په هغه باندې دغه وجد او دغه حال تاریخ شوی بیا ډېر وخت داسې هغه په دغه حالت کې ملا سوم بیا نورو ملګرو چت معیار صاحب اخیری سوال کوم بیا به د کلام ومورو چې اواز چې دی نو همې موږ داسې کسان ولیدل چونکې زما خو عمر هم کم دی خو په دې کم عمرۍ کې ما داسې خلک ولیدل چې څه وخت دپاره راغلل او ډېرې چرچې یې وچلېدلې اوس هغه خلک غیب دي ستاسو اواز چې زه که د زړې کیسټ یې خو اوس چونکې ختمې شوې هغه یو اس بي ته واوړېدل میموري کارډ وغیره ته هم هغه اواز نن هم په 2025 کې هم دی سر معیار صاحب هغه اواز دی اواز هم ساتلی څنګه دی اصل کې اواز ساتلی کېږي نه جي دا په دعاګانو باندې لکه زمونږ تعلق حضرت شیخ سره دی شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب سره عزیز الرحمن هزاروي صاحب سره پیر سباق باباجي سره دا کسان لویو لویو اولیاء الله سره شیرګل باباجي سره محب باباجي سره نو دی مونږ ته دعاګانې کوي او بله دا ده چې د نعتخوانۍ لپاره اصل کې اصول وضع کول اخلاص دی که د ځمکې نه اسمان ته ختل ګران دي دا مزل هم په یو ګام دی د اخلاص کله چې اخلاص راشي نو بیا هغه اواز برقرار پاتې کېږي او که نه په سلالچ باندې مدح شروع شي نو هغه اواز برقرار نه پاتې کېږي نو موږ د الله د رضا لپاره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د رضا لپاره یو خبره کوو نو دا دغه وجه ده زړګیات چې ګنبد خضرا یادوي زړګیات چې ګنبد خضرا یادوي یا په سوچو تصور کې به آقا یادوي آقا یادوي زړګیات چې ګنبد خضرا یادوي زړګیات چې ګنبد خضرا یادوي زړګیات چې ګنبد خضرا یادوي په سوچو تصور کې به آقا یادوي آقا یادوي زړګیات چې ګنبد خضرا یادوي وطن د عاشقانو در نهر نشي زړګیا وطن د عاشقانو در نهر نشي زړګیا بلال حبشي باب جنا یادوي بلال حبشي باب جنا یادوي وسوچو تصور کی با آقا یادوي آقا یادوي زړګیات چې ګنبد خضرا یادوي زړګیات چې ګنبد خضرا یادوي عمر عثمان دی د نبی د باغ ګلان وصدیق عمر عثمان دی د نبی د باغ ګلان یو زیب ور سره شیر خدا یادوي یو زیب ور سره شیر خدا یادوي یا په سوچو تصور کې به آقا یادوي آقا یادوي زړګیا ته چې ګنبد خضرا یادوي
زړګیا ته چې ګنبد خضرا یادوي مسجد نبوي بل د اصحابو چبوترا مسجد نبوي بل د اصحابو چبوترا ودم جنت البقي بخامخا یادوي جنت البقی بخامخا یادوي او په سوچو تصور کی با آقا یادوي آقا یادوي زړګیا ته چې ګنبد خضرا یادوي زړګیا ته چې ګنبد خضرا یادوي ود سید شهدا امیر حمزه مزار ته ورشه ود سید شهدا امیر حمزه مزار ته ورشه حالات د شهادت به بیا بیا یادوي حالات د شهادت به بیا بیا یادوي بشیر شیخ ادریس سره دی وایو ده الله بودا اے بشیرا شیخ ادریس سره دی یو ده الله بودا چې هلته د شاګر اسرار وینا یادوي چې هلته د شاګر اسرار وینا وسوچو تصور کی با آقا یادوي آقا یادوي زړګیا ته چې ګنبد خضرا یادوي زړګیا ته چې ګنبد خضرا یادوي ستا تر بک شمس ماه تابال سدي تر ذلف سنبل گل دری حال سدیوا نور خوبان لگا دری او تو خورشیدی د خورشید مخگی زری دتا بال سدی ته حجاب د مخنا لرکا حبیبا قربانیگی ملک جن او انسان سدی سوک جسدا د در پخورو سرپراشو بیا د اغپ نظر کی شاہان سدی دا دسرو او د خوږو شوندو په مخګي لال سدي نبات سدي مرجان سدي وا محمد من یوتانا نتیریږي تیری دل ورتا د اینو د آل سدی